اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناصرین، یو معرکة العرب بحث متعی حوالی سره ده چې ځنه اشیاء ځوانان هم شرایطو حوالی سره پښتنه کوي. و دین علاوه ځنه کسان یو لږ یو زیات اهل سنت کې شته چې هغه متعی حوالی سره ډېر نازیبا الفاظ استعمالوي. البته میجارټي هغوی داسې دي چې انکار به کوي، خو البته بعد الفاظ به نه استعمالوي. ځنه کسان مثلا ما ته کمنټس کې ولیکي، تقریر وي یا نکتې بیان شي مختلفو موضوعاتو باندې طنز کې لیکي متعی پیداوار شیعه دي. بهرحال داسې الفاظ لیکي. زه غواړم دې حوالې سره لږې خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم او اول کې ټولو سامعینو ناظرینو د اول دا خبره کوم چې کسه یو 10 یا 15-20 منټ به دې باندې کیدای شي ولګېږي، خو تاسو به حوصله کوئ چې دا کلیپ که 15 منټ شو یا 20 منټ شو ستړي نه شو دې باندې. اول خبره دا دی چې کسه فوراً دې باندې د زنا حکم لګوله، دا حقیقت نه انسان وریاش ونې نخکه دی یا د تعصب نخکه دی چې داسې خبره کوي دي چې متعی والا کوم قوانین دي سیم مغا دی نکاح والا قوانین دی. لږ څه فرق وکې شته دی، صرف ټایم والا خبره دی. اوس مثلا کوم نکاح الویلو ښځې سره همیشه دپاره وي، مارګه پورې وي، دایمي نکاح څه موته وي، دا غیر دایمي دی. شرایطي دي و هغه یو شی دی. مثلا یوه جلکې دی بکیره دی چې هغه بکیره زایل نه دی شوی، نکاح زرې سره ودې نه دی شوی، اول وارد دی ایدی والا لکه څنګه نکاح کې اپلار اجازات شرط دی، متعی کې هم اپلار اجازات څه دی شرط دی. دویم ځای که چیرې د ښځه طلاق شده دی یا میړی مړ دی، دغه صورت کې بیا یې چا اجازات ضرورت ته نشته دی، پلار یا مور یا وروڼه وغیره. که چیرې طلاق شده دی یا میړی مړ دی، دغه دوه صورتو کې اجازه ضرورت نشته. بله خبره ده چې باقاعده نکاح صیغه به وکړي الویستی شي، لکه څنګه دایمي نکاح کې نکاح ته الویلې انکحت موکلتي بموکلي علی المهر المعلوم قبلت نکاح لموکلي هکذا. لکه څنګه دغه صیغې الویستل نکاح کې شرط دی، متعی کې هم شار دی چې په کار دی ته به صیغه الویلي، یا خپله ولویلي یا وکیل یې درته ولویلي چې څوک څوک درته وکالات ورکړي چې هغه یې درته ولویلي. لذا ما هغه شرایط د نکاح او د متعی والا برابر دی. دین علاوه مهر شرط دی، لکه څنګه دایمي نکاح کې شرط دی که خودی کې معین کولی واجب دی، که نه د کړلو متعه باطل یاد دی، اما نکاح کې بیا دا سختی نشته دی. دالته دوره سخت دی چې په کار دی هغه مهر معین مشخص وي چې څومره دی، په کار دی دا معلوم وي. لذا فوراً دی باندې دا الزام یا دا حکم لګوله. دین علاوه چې کله چا متعه وکړلې وي ښځې سره، دا چې کله ټیم یې په راشي اخ ټیم د بعد چې کله ټیم یې په راشي نو طلاق ضرورتو کې نشته، لکه نکاح کې طلاق ضرورت دی. ایدی صرف انقضاء المدعا ہوتا ہے، مدت تیر شي. یو که چیرې خپل ټیم نه مخکې کوي ما ته خپل مدت وبخښلو. خب دی کې اوس داسې دی چې څو پورې دا ایدی کې دی، ایدی ایدا یا 2 طهره یا 45 دن دغه کې د بل چا سره نکاح صیغه نشي الویستی. لکه څنګه نکاح کې چې مثلا طلاق وشي ایدا دی مثلا 90 دن یا مثلا یو هغه ښځه چې بیمارۍ ورباندې شي هغه بیا خپل شرایطو سره څه دی 2 ورې پوکه شي، 3 ورې طهارت 3 ورې کومه بیمارۍ پر وشي هغه سره هغه عده ختم کیږي. اندې شیانو سره دلته هم عده شرط دی، یا 45 دن دی یا 2 طهره دی. لذا فوراً دی باندې الزام لګوله چې دا زنا دی، شیعه د متعی زنا پیداوار دی. په کار دی زه هغوی ته یو سوال کوم چې دې حوالې سره تاسو ډېر احتیاط وکړئ، دلایلو سره په کار دی موږ داسې خبرې کوو. تفسیر قرطبي اهل سنت تفسیر دی، جلد 5 دی، صفحه 132 دی. دې کې متعی حوالې سره قال ابو عمر ابن عبد البر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعه نكاح الى اجل لا ميراث فيه
والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. ابن عبدالبر اهل سنت علم دین یی سیمو علماء سلف تیر شوي علماء والخلف رتلونکي علماء هغوی سره اختلاف نه دی کړی. کومې خبرې کې چې متعه هم بالکل یو نکاح دی خو صرف فرق دی چې الی اجل یو ټایم مقرر دی. دې کې میراث نشته دی چې که چیرې مثلا د ښځه مړه شوه د ښځه سړی ورته وایي چې زه ته میراث کې شریک یم، یا مثلا میړه مړ شي ښځه ورته وایي چې میراث کې میراثو کې نشته دی. والفرقه د جدایي چې سره سي تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق ضروري نشته چې ټایم پر راشي بس خود به خود یو بل نه جدا کېږي. اندې شان سره ابن کثیر اهل سنت علم دین تفسیر دی کی تاریخ دی هغه والا ظاهرا ابن کثیر هغه جلد 1 صفحه 486 کې دی چې هغه دا جمله استعمال کړې دی ابن کثیر سو ولا شک انه کان مشروعا فی ابتداء الاسلام. ابتداء اسلام کې دا یو مشروع یو جایز عمل قطعا یو شاید چې کله جایز عمل وو هغه ته ورسته زنا ټکې استعمالوله ده یعنی حقیقت نه وریا شوه نه. د دین علاوه شیعه کوم د متعې حوالې سره کوم دلیل پیش کوي هغه نه باقاعده مو سره قرآن کې یو آیات د سوره نساء 24 نمبر ده آیات دې شان سره ده فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. اوس دا آیات 24 نمبر سوره نساء کې ده. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 130 دا اهل سنت تفسیر ده. دسی وقال الجمهور اکثر علما هغه دسی دلته فمستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه دلته مراد نکاح المتعه ده دایمي نکاح نه ده ماغه متعه مراد ده الذي كان في صدر الاسلام اول اسلام کې دا جایز وو یعنی کسا بقاعده دی حواله سره اوس آیا رغلی ده. لذا یو کتاب کې د شتوسته مخته شته دا مختلفو ژبو کې ترانسلیټر شوی د حکم اذان دی د چې کوم جمعواري کړی دی خو دا کتاب لیکون کې هم یو اهل سنت دی ډاکټر محمد تیجانی سماوي د تیونس والعالم دین دی څنګه خپل کافي ریسرچ د بعد شیعه مذهب هغه قبول کړی دی. دا کتاب اردو ترانسلیټر شوی دی او بل ټوله دلایل داسې نه دي چې هغه خپله طرفه ور کړي وي باقاعده اهل سنت کتابونه ټوله دلایل د حوالې سره موجود دي. هغه یې چې اختلاف اهل سنت څه کوم دی شیعو طرف نه سره صرف دغه خبرې باندې دی چې آیا متعه جایزه هوه یعنی اهل سنت یې چې جایزه وه پیغمبر زمانه کې وا ابوبکر زمانه کې وا ورسته منسوخ شوله نسخ شوله. اوس خبره دا ده چې د نسخ څه شوی دی آیا آیې ذریعې سره شوی دی که حدیث ذریعې سره. اهل سنت دې خبرې باندې گواه دي چې ډاکټر تیجانی سماوي هم یایي چې نه نسخ شوی دی د متعه حکم اهل سنت نظری سره خو حدیث ذریعې سره دی آیې ذریعې سره نه دی یعنی بل آیا په نه درغلی چې هغه آیا نسخ کړي حدیث یې چې دا نسخ شوی دی. اوس اهل تشیع دی حواله سره مصمم دي چونکه هغه سنت نبوي سره سره سنت اهل بیت علیهم السلام هم دی هغه ذیل کې خلی څه پر ایو امام نه هم نسخ ولا خبره منسوخ ولا خبره نه درغلی بلکې هغه تایید کې رغلی د متعه تایید کې. نو لذا اوس دغه ځکه سوال دغه باندې مثلا د کوم یو حدیث و څنګه سره نسخ شوی دی آیا هغه حدیث سوره سند اعتبار سره مضبوط دی. خود اهل سنت کې هم دی حواله سره اختلاف دی چې د نسخ کله وشولو شو کې چې پیغمبر وفات نه مخکې منسوخ شوی دی لیکن دا یاس ده او قبل وسوق خبره اوسه پورې نه ده چې کله منسوخ شي چونکې چې خیبر ورځ ده چونکې چې فتح مکه باندې ده چونکې چې غزوه تبوک باندې چونکې چې حجۃ الوداع کې ده چونکې چې عمره القضاء. اوس دغه کې دوره مختلف اقوال دي چې یو یا مثلا قبل مثلا غنه شکوای چې کوم یو باندې تکیه وای ځنه کسان یې چې نه پیغمبر زمانه کې جایز و ابوبکر زمانه کې هم جایز و اول خلیفہ اما عمر زمانه کې عمر ابن خطاب زمانه کې دویم خلیفہ زندگی کې دا شی حرام شولو. اوس اهل سنت په پښتنو کې سویل هغه یې بهر حال عمر ته دا حق حاصل دی چې هغه متعه حرام وګرځي چونکه هغه سره لکه څنګه قرآن او سنت د صحابه او اجتهاد هغه د پاره معتبر دی. شیعه سره دی حواله سره کوم دلیل دی هغه سره سوره احزاب آیت نمبر 36 څه ادنان بنگش نه هم یو کوم سکرین باندې کدایا او شیډه رخبې سوره احزاب آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
اهل تشیع دا ایوا به ونونه دلیل پیش کوي چې هیڅ اجتهاد ولو دیو صحابي اجتهاد ویلی نه وي هغه قرآن مقابله کې هیڅ دی ویلی چې قرآن یې چې یو زن مؤمنه یا مرد مؤمن چې کله خدای او رسول یې فیصله ورته وکړله دوی ته هغې فیصلې مقابلې کې اختیار حاصل نه دی چې وایي چېرې دا مو منو یا نه منو دا اختیار غوته نه دی حاصل ویلې دا غټه ګمراهي دی چې الله رسول حکم مخالفات وشي لذا دغې آیي ذیل کې تشیع په دغې خبرې باندې چې اجتهاد هر څومره زورور ویلې د صحابي ویلې نه وي خو هغه نس مقابلې کې قرآن آیي مقابلې کې هغه اجتهاد مو دپاره قابل قبول نه دی بل دلیل چې تشیع شیعه راوړي غدا راوړي چې پیغمبر نه حدیث دی کوم شی چې محمد حلال کړی دی یعنې رسول الله یې کوم شی چې محمد حلال کړی هغه قیامت پورې حلال دی او کوم شی چې محمد حرام کړی دی هغه قیامت پورې حرام دی چاته دي کې حق حاصل نه دی چې هغه حلال او حرام کې خپله طرفه فیصله وکړي چې هغه فیصله الله او رسول کړې وي لذا دغه حدیث ذیل کې هم شاید یی چې کله متعه حلاله ده لحاظا قیامت پورې بیا حلاله ده سنه سے به کی بیا کنسیشن وشي سنن نوید سبونه से तकमील दिन के बाद ना तरमीम सोचिए बंद नवाज आप रिसालत न कीजिए लिजा शिया दागा में उन्होंने दलील पेश की दिन अलावा څو روایتونه چې اهل سنت کتابونه څه بقاعده سټنډر احادیث دي هغه زه ته ذکر کوم چې آیا متعه شیعو ځانه طرف پر جوړه کړي دي خپله طرف یې راوستي دي دوی شیعو څه د خپله طرف پر جوړه کړي دي نه بقاعده پیغمبر زمانې کې وه ابوبکر زمانې کې وه د حضرت عمر ابن خطاب د اهل سنت دویم خلیفه د خلافت اوایلو کې چې کله هغه خلیفه جوړ شولو اوالو کالو کې هم جایزه وه انس نه روایت ده او دا روایت صحیح مسلم کې ده صحیح مسلم کتاب النکاح باب چې کوم ده هغه نکاح المتعه ده یعنی نکاح المتعه والا کوم چپټر دغه کې ده څه عطا یی څه جابر بن عبد الله انصاری د پیغمبر صحابي عمرې نه راغلی و نو موږ هغه کور ته لاړلو نو مختلفې خبرې شوې دي کې متعې والا خبره څه کله راغلله نه جابر دی څه او رسول زمانې کې مو متعه کړې وه ابوبکر عمر زمانې کې هم مو متعه کړي وه لذا وکسه چې پیغمبر زمانې کې کړي وه نه جایزه وه عمر زمانې کې هم کړي جایزه وه اوایل خلافت عمر او ابوبکر زمانې کې لذا دا ډیر کور غیر معقوله خبره ده چې شیعو خپله طرفه د ایجاد کړی دی دین علاوه ابو رجا نمیږي هغه عمران بن حسین نه روایت کوي او دا روایت چې کوم دی دا صحیح بخاري کتاب و تفسیر بابو فمن تمتع بالعمره الى الحج دغه باب کې دغه حدیث راغلی دی چې ابو رجا عمران بن حسین روایت دی چې ابن حسین رضی الله عنه هغه یی چې متعی ولا آیا قرآن کې شته کسه دا ډېره غټه خبره ده یعنی متعی په باره کې بغیر قرآن کې آیا راغلی دی او مو هغه وخت کې هم متعه وکړله چې مو رسول الله سره یو ځای یعنی همراه رسول مو هغه وخت کې پیغمبر سره اوس مو متعه کوله او قرآن کې هیڅ کله متعه حرام نه ده شوي دا اوس کسه ډېر عجیبه خبره دی ابو رجا عمران ابن حسین نه دا روایت کوي او صحیح بخاري کې دی چې هیڅ کله حرام شونې په باره کې آیا نشته د مو سره و نه رسول وفا د پورې مانه وه پیغمبر سو پورې زنده و متعه نه وه مانه هغه نه وروسته یوه کس خپل رای سره څه مرضي کوله ویې کړله محمد یی څه خالق دی څه هغه نه مراد عمر ابن خطاب دی یعنی دویم خلیفه خپل رای خپل اجتهاد سره حرامه کړي دی دین علاوه بل حدیث کوم ته ذکر کوم دا صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح المتعه چپټر کوم دی صحیح مسلم هغه کې دی جابر بن عبد الله انصاری صفا الفاظ کې چې مو رسول الله زمانه کې ابوبکر اهل خلافت کې ایک مٹی کجور یعنی یو موټی کجور یا ایک موټی آټې یا مثلا یو موټی وړه په ایواز باندې دا به مو ماهر کې ویر کړلو مو به دې باندې متعه کوله آخر وخت داسې راغو څه عمر څه دی امر بن حریث والا به واقعه پیښه شوله هغې واقعي بنیاد باندې مانه کړله ویلا مانه نه وه پیغمبر زمانه کې مکوله ابوبکر زمانه کې مکوله د عمر اوایل خلافات کې مکوله یو موټی کجوره به مو دا به عنوان ماهر یا یو موټی وړه به مو ویر کوله اوس کسه پیغمبر صحابي دی جابر بن عبد الله انصاری او زابیا نه صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح المتعه پکور دا مو پړو کو سټډي کو غور پوکو دغه شی باندې لذا دا روایت نه پاتې لګي چې پیغمبر مانه نه دی کړی ابوبکر هغه مانه نه کړی
عمر بن حریث څخه باندې څنګه څه واقعه وه څه هغې واقعې کې عمر څه وکړل څه دا زمانه کوم څه هغه روایت زه ته ورسته بیا ذکر کوم. دین علاوه دا روایت صحیح مسلم کې دا راغلی دی چې یو صحابي دی چې زه جابر سره نو جابر بن عبدالله انصاري سره چې دې کې یو سړی راوویله چې ابن عباس ابن زبیر منځ کې دوه متعو حوالې سره اختلاف دی. دې په باره کې جابر ورته ویله چې رسول الله زمانه کې هم دوې متعې کولې جایز وي، متعة الحج ما کوله، متعة النساء ما کوله. بعد کې عمر څه دی مانه کړله نه هغه وجې نه بیا مونه وکړله متعه، یعنې بذات خود جایزه وه خو عمر چې دی دا څه کړله مانه کړله. لذا اوس هغه روایت چې زه ته ذکر کوم هغه دوه روایتونه دي چې دا دوه روایتونه زه ته مخته کېږم. یو روایت د حضرت عمر والا دی چې هغه عمر ابن خطاب والا روایت دی او دا روایت تفسیر هغه کې فخر تفسیر کبیر فما استمتعتم به منهن ولا ذیل آیې کې دا تفسیر راغلی دی، دا حدیث راغلی دی دې شان سره چې متعتان کانتا علی عهد رسول الله وانا عنهما واعاقب علیهما متعة الحج و متعة النساء. عمر ابن خطاب یایی چې دا دوی متعې پیغمبر زمانه کې یعنی متعة الحج او متعة النساء دا دوی متعې پیغمبر زمانه کې جایزې وي. هو انا انهم پیغمبر نه دی مانه کړي، پیغمبر نه دی ویلي چې حرام دی، خو زه یې مانه کوم، زه عمر ابن خطاب یې مانه کوم. واعاقب علیهما زه دې باندې بل ته سزا ورکولی شم که شو دا کار وکړو دا فعل وکړو. لهذا دغه روایت کې واضح الفاظو کې فاست ټینس راغلی دی چې دا اردوی متعې جایزې وي کیدای شوي خو زه یې پرسنل خپل رای شخصي اجتهاد بنیاد باندې څه کوم مانع کوم. اوس دی سره سره که اوس چې شیعه ویلي دا کور کوي ویلي نه منع کېږي. شیعه چې کوم دی پیغمبر نور څه جانشیني برحق امیر المؤمنین علی علیه السلام به امام معصومني. اوس امیر المؤمنین نه تفسیر ثعلبی او تفسیر طبری کې دا روایت موجود دی چې امیر المؤمنین علی علیه السلام نے روایت ہے چې متعه خدای طرف نه رحمت ده او بندگانو باندې یو خاص احسان دی. دا اوس امیر المؤمنین دی. که چیرې عمر ابن خطاب مانه نه وی کړي د خلک نو بدبخت انسان علاوه شقی انسان علاوه چوک به زنا کې مبتلا نه وشوي. زه دغه روایتونه څه معلومیږي چې متعه پیغمبر زمانه کې عمر ابن خطاب اوایل زمانه کې ابوبکر زمانه کې دا موجوده وه. دین علاوه امام احمد بن حنبل هغه یو روایت څنګه غواړم تاسو خدمات کې ذکر کوم. ابن عباس یې سوا ورېزې رسول الله متعه حواله سره نو اوروا او ته ویل چې متعه ابوبکر او عمر مانع کړی دی. یعنی ابن عباس یې چې پیغمبر دا ویل ابن عباس یې چې پیغمبر دا ویل چې پیغمبر متعه حواله سره نو اوروا د وتا کو اوروا ابن زبیر د وتا کو چې متعه خو ابوبکر او عمر مانع کړی دی. نه ابن عباس دا وتا کو چې उर्वा से आई ये उर्वा का बच्चा क्या कहता है, किसी ने कहा ये कहते हैं कि अबू बकर उमर ने मुता से मना कर दिया था. नचो तो विल से इब्न अब्बास दादा यही से दागा उमर और अबू बकर मना कर दे लिजन न दे पको इब्न अब्बास दोता को موته د داسې بریخي چې دا خلک به ډېر زر هلاک شي. زه یم چې رسول الله ویلي دي او دوی یایي چې نه عمر ابن خطاب ویلي دي. دا روایت امام احمد بن حنبل خپل مسند کې جلد نمبر 11 صفحه 337 کې دا روایت ذکر کړی دی. نو لذا دا کې تاسو وکړه واضح الفاظو کې ابن عباس والا روایات جابر بن عبدالله انصاری والا روایات څاغوی چې دا بقاعده کېدله او مو هغه وخت کې د باندې عمل کولو. یو بل روایت څه دی دا غوښه کوشش کوم صندوق باندې ختم کوم. جامع ترمذی کې روایت دی چې عبدالله ابن عمر یعنی د عمر ابن خطاب دویم خلیفہ کوم زوید عبدالله هغه نه چې متعه حواله سره حج متعه حواله سره سوال وکړو نو عبدالله ابن عمر ته سم جایز ده معنی نشته نو پرابلم. نو پښتني والا ته پښتنه وکړله چې تاسو والد صاحب عمر ابن خطاب خو مانه کړی دی. نو ابن عمر ورته ویل چې تاسو خیال دی کشیر ما والد مانه کړی دی نو رسول الله څه دی جایز کړی دی نو زه دغه وخت کې پلور پر حکم کې د رسول الله حکم پیروي وکم. نو هغه ویل چې ظاهر دی رسول الله حکم پیروي کې. اوس وخت دا روایت جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحه 157 اوس که سم خو نه دی ویلي شیا نه دی ویلي دا د کتابو کې دا خبرې راغلي دي. دغه باندې زه خپل ځوانانو ته اهل سنت ځوانانو ته هم د دعوت فکر ورکوم. زونه سم خبره تفاور نو معنی کوم اډرس مو در کړی دی دلایل مو در کړی دی او د سره سره دا کتاب ټولو کې موجود دی ته ټول اډرس دینه ارټولا شي چې مکاوه شو. ز بیا دی کې د تیونس یو مشهور عالم دین زیتون یونیورسيټي کوم سربراه دی شیخ طاهر بن عاشور رحمت الله علیه
هغه یو کول کوي فمستمتعتم به منهن ولکم آیاده هغه ذیل کې هغه هیڅ متعه حلاله ده. او علماء ته خپل عقیده کې پکور دی ازادي وي، جذبات تعصب نه کور ونه خو ځا سنی علم یی هیڅ مخالفات پروا بنه کوي پکور د صورت کې مودي شو دلایل حمایت وکو شیات سي بالکل صحیح یی او هغه د لپاره دا جمله استعمالي چې الحق يعلو ولا يعلى عليه، حق بر مشه د لپاره غالب وي، حق مغلوب نشي کېدای. لذا مو پکور د علی رسول قول وخلو سمت رحمت ته او خدای طرف نه احسان ده خپل بندگانو باندې. دا څو خبره متوسط خدمات کې شیر کړلې تاسو ته ذکر کړلې ان شاء الله بیا هم نورا مفصل روایات دی حواله سره ک بیا مکملاش ولا خدای زندگی را کړله زبدي حواله سره نور هم ځنه دلایل او روایات څنګه ټوله په کو د سکرین باندې راشي او دی حواله سره چې دی فلسفه ریزن د متعه چه ده هغه باندې ان شاء الله خبرې کو. فی الحال دا مو صرف ایڈریس دلایل دیر ک څ پیغمبر زمانی کې ابوبکر زمانی کې اوایل خلافت عمر ابن خطاب زمانی کې دا شي نه و فورا یو شاید حلال وو هغه حرام څنګه شوالو د سزار. دا یو سوال دی. مو دویمه خبره ده چې کچېری متعه زنا ده نه دا وختي تور باندې به پیغمبر ویلي اجازه ورکو زنا څه ده هغه حرام فعل ده منټ ته حرام ده غنټه ته حرام ده. پروردگار نو دعا ده خبرو باندې غور کولی مټولو ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.